ورجي بسم الله الرحمن الرحيم تشمل دغرا كده شيء شرخي دراك يا رجل زي معلوم كنت شيء ساسياشي قيل المراد العلم بثبوتها تا چاولي ویلو ما تاسو ته دی وجه ویلې و او هغه سړي هغه وجه چې وینا وجه په خپل دقه ده للقطع بانه لا علم بجميع حقائق ثبوت ذکر او باسو قال الافلام کوم الافلام ده استغراقي ده کنه اوري للقطع بانه لا علم بجميع الحقائق لکه ضمیر خو چاته راځي ده والعلم بها کې ها تراځي حقایق تراځي ده اوري په تمام حقایق من علم خرج کېده چې الف لا باستغراق شي دې وجنا د چل بوکو والعلم بها متحقق بها بثبوتها فاشتوالي بعد بس ها پر ټول نو ولي للقائل لازم بجميع حقائق من علم کې دي نشي دا چا ویلو دا غو خبره ده والجواب ان المراد الجنس من قوي چې نه دلته جنس مراد الحقائق افلام د پاره چا ده د جنس ده ټیک شو ګوره دلته دوه افلام دي ګوره خطا نشي یو په العلم کې ده یو په الحقائق ده کوم ځای کې ها یو موږ الافلام په العلم کې استغراقي نوعي کو هغه چې وای کنه د جميع د حقایق سره لګول دینه کوم یو الافلام مراد ده حقائق الشيء والعلم بها اغه حقائق الجمع ده صدا نو پاغي جميع باندې چې کوم ده کنه بها پاغي جميع حقائق ځان پوهه دا خبره ده ګوره دې په 1 نمبر کې تاسو ګوره چې ستټکی کړل للقطع بأنه يعني أن ضميرها يعود إلى حقائق الشيء يدل ده كم ده بها ده حقائق تراجع ده وهو عام مستغرق خبر الافلام ندى ايه ذكرت الافلام نشته حقائق الاشياء ده هغه كم عام ده حقائق عام ده جمع ندى او بیا كم عام ده عام مستغرق ده سره ځکه چې جمع چې مضاف شي بیا غب فائدہ کې څه چلا استغراق لرا یعنی عام مستغرق چا دې لګلی چاته لګلی عام مستغرق یره تاسو ځان نه پوهه کیسه بلګي ګوره ښا تاسو هم دا ها زمير چاته راځي ده او حقائق چاته مضاف دي اشیاء وته حقائق جمع نه ده جمع ده او جمع چې بیا اضافت وشي بیا غا مفید د پر د استغراقي مفید د چي منا تمام حقائق دي سو تمام حقائق اغزري العلم بها په تمام حقائق او په تمام حقائق من علم ممکن د انسان لره وشل بوکو چې دلته با وس د دینه جزان وباسي هغه درجه ده دلته سکار بل صورت نه جوړيږي بل صورت نه جوړيږي اوسه چلو کا مضاف راو باسا سره وباسا کم ځای کې دهانه مخ کې نو علم بهانه شو علم چا شو نش تمسي پښتوالي اشتواله خو دې صفت ته چې بس کنه هر یو تزان لزان خبره بګنشتا ها نه چې په دې تمام حقایقو دا تمام ټکي خدای چې هاشي کنه علم په دې هاشي نو علم په تمام شي اوس علم په تمام شو کې تش په ثبوت شو ځکه چې علم چې کوم دی لقد من علم اوس په دغه داغو په دې دلیل باندې دی کته راو لګید سو ګل مخیالي سو ګل نون څنګه راو لګید وګي يريدو عليه د دې په دې لا علم بجميع الحقائق په دې اعتراض ولدي انه ان يريد عدم العلم بالجميع تفصيلا ايه ګوره علم په جميع دوه قسمه ده هر قسم علم بالجميع روانه ده
ځان پوهه کا خبرې کوه علم بالجميع دو قسمه ده یو علم بالجميع تفصیلا ده یو علم بالجميع سره ها نو ته دا دلیل ولرانه ته د ثبوت د تقدیر د پاره علت دا جوړه چې علم بالجميع ناممکن ده څه ده ها ځکه انساني علم په جميع معنی نو دا چې کوم جميع دي خو چې تفصیلا نه والا کنه څه ده وګوره ان اريد عدم العلم بالجميع تفصيلا فمسلم در سر منګ منو چې دا انسان نشته ولا يضرنا لانه غير مراد من دا اراده کونه علم بالجميع دي بل شان دي وان اريد سا اجمالا ثبوت مرو باسا علم سوى ها ايه لنډه دا شيون چې بچا صادق ته سو بس شیخ پر صدق ته پرې ده په ټول به صادق شي شيون کنه دا کوم علم شو یره اجمالی شو کنه اجمالی علم ممنوع ده واخو دا شيون شيون چې بچا صادق ته دا شوخه فإن قولنا وس د دې خبرې تایید کړي حقائق ثابت يتضمن العلم اجماليه بجمع ايه چې تا حقائق الاشیاء په دې کې علم اجمالی راغی کنه په دې لفظ د حقائق الاشیاء سره زموږ علم پاشا ورانه غي او یو ټکی د حقائق الاشیاء په دې سره زموږ علم راغی اجمالی علم ده کنه تفسیر خو نه ده فيكون معلوما لنا البتة نو موږ ته معلوم نشو په کوم علم سره لنډه دا کم جميع چې ناروا ده غشته نو او چې کوم شته انا روانه ده او چا یو کار وکړي یره دیو چې وای نشته دیو اصل کې علم بالکل هوي څه وای اپ کنه بالکل دې دابتي مرادي دې دا جواب کې دا کله ویل د دې د تقید لګي کنه او دلته په دې کې تقید منه په دې تقید څه دلیل دلته سقري نشته هم دا ملګو یعنی هغه دومره غټ خلق ته نو غوچ دا ثبوت مجبور شو ثبوت راستو تا او علم بالجميع رواق اصل کې د علم نه مراد علم ساخلی نو دی بالکل هو سره وکړي ویل سره واشه موږ مناظره ولته کې کویت ته مولا ولته راغله پوخا ځون ډیر پوخا ډیر خمو درسو مو په کویت کې بس ډیر غټ دول اور کړي ډیر غټ حساب کتاب داغه پوښه په نو هغه چې کوم دینو زلانه ملته خبرې وکړي په او باجومات کې په بيدره کې اوس دومره تیز ما په سیدل تر راکوته پوښه زه تاسو سره خبرې کوم نو ته مې کې ما پرې خبرې نشته کې ناس نه خبرې کوي بس مونږه خبرې شروع کړې ګوره مونږ وایو چې کوم آیات کنه چې پای کې د خدای پاک د ید او د وجهي خبرې دي ایت آیات او صفات څه دوی دې کې خبره دا نه حدیث او عقیده د خپ سلفیان دا په حقيقي معنا محمول له خدای پاک لا او کیفیت معلوم نه ده کنه ما ورته وی او به دا امام مالک رحمت الله علیه والاستواء معلوم ده دا استواء چې قرآن مجید راغله استوا على العرش استواء معلومه ده ته موږ په علم نشته ته نه معنا الله ته معلومه ده امام مالک هو معلوم ما ته وجه خبره کنه ما ته د ید وجه متعلق زم د دې معنا الله ته معلومه ورمید کې راغلي دي کدا کومه معنا چې د دې له په عربی کې وزه ده دا معنا ته ځم الله پاک له جسم ثابت شي ځکه ید د جسم نه وزه نه د جسم مخصوص ده او دا چې ثابت کم او په معنا حقيقي سره ثابت کم خدای پاک له بلا سه الله عظم او د شحم او د لحم نه جوړ له خدای له جسم ثابت شو امام مالک رحمت الله علیه وی او دا خبره په ید او په استوا کې شانتي ده الاستواء معلوم نو ته ما وی دا ستانه زه تاسو کو هغه معلوم ویل لکنه نو څنګه دا ودار چې معنا معلومه ده هغه معنا کله ویل معلومه ویل
ته چې داغه معلومون یعنی معنا هوه دا تقیید باندې تاسو سره دلیل دی دا خبره مې وته نو ما بل شي خو نه کنه او معنا لاندې نو څه شي معلوم نه مې سره ته وایم چې هغه چې یو کار نه کړي کنه ته پلار هم نشي کولای تو سره معنا ونه شي ویلې بس دا خبره د دا کړي نه ده هغه چې څومره کړي د دغه ځای پر وساته نو به څه شي مې دا وزانو سوچ کو چې د دې متعلق څه شي دی د شریان شو ته هغه په خول کې اضافه ولیکې نو تا نه زه دا تپوس کوم اضافه ته ولیکې سره لاس کې وي ته چې شعر او باسي مې سم نشم راځته زباله راو باسم چې د امام په خپل په بل ځای کې دغه ټکې ویلې چې شی سره راوستلې زباله په دې قادر یم ویخه مې که زه راو باسم درې راوستلې د ځان راو باسم زه دغه په قول کې پکې ته زیادت کوم د ځانه بیا ته استاد میزان غلې کو مې زه دغه قول ته پیش کوم چې بل شی راوستلې او مې زره ته نه یو د کتاب راوس دا برپوت الفرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الاكوان مې الته لیکي چې امام مالک رحمت الله علیه دا ویل مراد د دینه ذکر د ذکر معلوم انس ذکره في القرآن تجد ځان نو بس نه ماینه زنه نو بس زبد امام بل قول پیش کوم بیا غب قول پیش کړل وی دی امام سیب دا ټکه الاستواء معلوم ویل او بل ځای الاستواء مذکور ویل څه او د معلومون معنا مذکورون نه د معلومون معنا معلومه نو د معلومون چې د مذکورون خو شی چې ذکر شي نو معلومون یعنی چې ذکر معلومه مې د دې مذکورون ته معنا نه نو مې او بیا کتاب لیکلی پوښې به څه لیکلی یعنی معلوم ذکره فی القرآن او ما استاده خبره دا خو د نص قطعی خلاف تمای چې ته معنا معلومه ده خدای پاک وي قرآن مجید کې دوه قسمه دغه دي آیاتونه دي یو متشابهات دي او بل څه دي یو محکمات دي د متشابهاتو پوښې په والذي انزل عليك الكتاب منه آيات هم الكتاب هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابا متشابهات پس پای کی ګرځي پسې او دا آیت چې ده کم یو دا استوا على شيء ما دا د صفات متشابهات نه ده څه نه ده دا صفات متشابهات نه ده بیا وی دا صفات متشابهات نه ده ولې ده متشابهات کې دا څنګه داخله مې هر شی به د دلیل پیش کوم یو بل کتاب راوغس پوښې په د امام اور د بهقي کتاب راوس هغه د لیکل چې دا آیت څه ده د متشابهات او چې متشابهات نه شو او د متشابهات معنا الله ته معلومه ده بس دا زمونږ ده او محکمات معنا ښکاری موږ ته معلومه نو سری ونی وبس دا کتاب سماته خو کتابونه ته خو درې غنټې سره خبرې کنه خیر بیا به ورو زیر راځي تاسو زما چې خبرې دی یار تاسو خو ساجب علم دی زما سره عجیب علم دی خدا تاسو ماته کینې دا ټول علي حدیث راغون شي کنه دا ټیپ نه کی دا دغه چې کوم پیدا واست په نور کتاب کې نه و او تا په غته کې خو دا ته کمقل دغه چې خبره او دا دې سره متعلق خبره وي هي تفهیم وبدې کې خطا بن کو زه قصه نه کوم ما بعضی نیم ټیم کې ستانه سمو کې یو بعض دیم کې زما سمو کې چې کوم خبرو کوم دغه تعلق دی ځای اب اسی خبره خود التفهیم د پاره وي ښا دا ګوره وي ګوره چې لا يقال نحن نقيد العلم بكون بالكنه مونږ ته لا چپشا ولی لان لا دلیل على هذا التقييد بدي تقييد تاثر دلیل شته لکه چاغه تماوي مع ان تعميم الشارع ينافي د شارع تعمیم سو هغه د دې سره سره منافي دی
د شارح تعمیم د دې سره منافي ده 11 نمبر والعلم بها بحيث يشمل التصور والتصديق من تصوراتها ومن تصديقها بأحوالها کنه دې کې د کونه ټکه شته دا تعمیم ای دی کوي تعمیم د شارح د دې سره منافي ده استغفر